اعلی من فوق نشته دل رئیسار دل وقالوا وایدی ربنا وربهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ذراک مونتا خپل عیسا قطنا قسطنا راک مونتا ذراک مونتا تلوار راک مونتا قطنا خپل عیسا هغه قیامت ته وسو کې انتظار کوي اوسم ساړه کا بس خبره چې ختميږي دا وګورو څومره جریان دي قطنا اسو زمونږه قبل يوم الحساب مخکې درځي حساب کتاب نام حساب کتاب بلا کلی اوس راتوي دا سو ګوران قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون دې ځان دوی مې صد صورت وادي ورېدل څنګه اعتراضونه کوي اعتراضونه ته فکر وکړه پیغمبر اعتراض داغه په مسله اعتراض داغه په کتاب اعتراض دا خو لوی سینه غواړي کنه وړه سینه نه غواړي لوی سینه غواړي لوی تسلی غواړي آسان کار نه دی نو دې ځنه تسلی شروع کړي وګوره کنه داوود څومره همتیو داوود علیہ السلام څومره همتیو لکه داوود په شان د سو کا همت وکا لوی بادشاہ خلکو به څنګه تجربه کړې معمولی غونته کې قصبول چوک راغلی دي به ما ته رجوع کړي دا سجاد حافظای نه را کړي نور چا سره صدا نه کړي دارنګ سليمان نمونو ته وګوره نو خلکو ته پیش کړي او داوي چې دوی وای چې موږ نور را مدد کوو او غي زمون سو کول شي نو اج سو کرا مدد کوي فرض کا نیکان بندیان ایزان له مصیبتونو گرفتار شي دي سخت په ځان لراغلي دي چې خپل په سخت راغلي دي نستانه به سخت سره رکی وبتلو بال مصائب دا توي کنه ستا په کلی کې چې کم زیارت را مدد کیږي نو تو وایا چې دا بابا په سمړو هو دا بابا په سمړو سو تاریخ دې ته پته شته نو ته وای کنه چې دوی بیمارو او په داسې شونو مړ شو نو ورته وای چې دا ځان بیماری نشي لري کول نو مار به بیماری لري کی دا مرګ او مصیبتو نو چې دا ځان نشي لري کول نو زمانه به لري کی اصبر علی ما یقولون اول ابتلاء داؤد علیہ السلام ذکر کی اصبر علی ما یقولون صبر کا غم کا برداشت علامہ پاغبانی یقولون اچ دی وی واذکر عبدنا داؤد ذل عائد یاد کلمہ متازا عبدنا وہ قرآن کنے افراد شن تفرید کذالک جعلناکم امتا وسطا لا شرقیت ولا غربیہ قرآن مجید درمیانے کتاب دے نہ زیادتے کئی او نہ کمے کئی زیادتے مکو داؤد دے عبدنا زمون سدے بندہ او کمے مکوا انہو ذل آئد چکم صفت پہ کدے نو صفت ولوا ہے ذل آئد دلوی همت خاون دو دا اللہ پہ عبادت کی ذل آئد دا اللہ پہ عبادت کی او په دین کې دلوي همت خاوندو بدني خبره قران نه کې قران مجید بدن نه وي زل ایت خاوند دلوي همت پس کې په دین کې نو آپ دنا کې اشاره وکړه افراط مکو او په زل ایت کې اشاره وکړه تفریط مکو زیاته مکو کمه مکو پس کو آپ دنا بندر بندا خدای شوی نه دی یاد کا بندا می داؤد زل ایت دلوي همت خاوند انه اواب یقینا دیو را گرزیدن کے اللہ تا انہو اواب رجعون الاللہ اللہ تا را گرزیدن کے ہر سکوی اللہ تا رجوع کولا او اللہ تا را گرزیدو انہو اواب انا سخرنا الجبال یقینا تابی کڑی میں غرونا سرددنا سبحنا شفاکی بیویلا بلاشی والاشراق مازیگر و سار ہر تنبلی کیو بلاشی والاشراق وطیر محشورا مارغان جمکڑی شوی کل اللہ اواب یومانا کل اللہ اواب دا طول مارغان و غرونا دد وجنا اواب تسبیح ہوئی ان کی دا اللہ پاکی بیان ان کی دا اللہ واپس کی دن کی اللہ تا کل مصبح لیاجلی ہر یو ددینا دد واجنا راگرزید ان کے اللہ تا تسبیح بیان ان کے دا اللہ و دا اللہ پاکی بی ویلا دوے مانا کل اللہ اواب دا طول چی داؤد علیہ السلام غرونا و مارغان آگے اللہ تدی راگرزید ان کی کلن دا طول داؤد علیہ السلام غرونا او دارنگی مارغان دا طول چی اواب واپس کی دن کی فیصلے دا اللہ تا رجعون الى امری واپس کی دن کی دا اللہ فیصلے تا
دا الله فیصله ترا ګرځي وشددنا ملکو کلکړه مونږ د حکومت وشددنا ملکو سخت کړه مضبوط کړه مونږ حکومت دده واتنا الحکمت او فصل الخطاب ورکړو مدلرا پیغمبري او غصه خبري او فصل الخطاب پھر خپل بیان به کو غصه خبري به کولی شین غون به نه کول او فصل الخطاب یما بعدو چې ما بعد نو عربیو او عربینو څنګه ما بعد فصل الخطاب نه مراد اما بعد چې اما بعد ته کې دا فصل الخطاب دی او دا داوود علیہ السلام ویل داوود علیہ السلام عربینو نو څنګه اما بعد وی بیا وی دا غي په ځای قائم مقام چې خپل جبه کې سوله کا بس د دینه جوړا غیر هغه ویل لګا دا اوس دانو فصل الخطاب نو ول نوای چې خیر غوسه خبره به کوله الخطاب الفاصل خبره غوسه خي جدا کول کې خبره فیصله به چې کولا به ډیر په خولي انداز کولا بیان به کو دا الله حق په جدا کو د مخلوق حق به سکو جدا کو دواړه به یو بل سره ګډوډ کول نه اچار به نه جوړو چې د مخلوق حق او د خالق حق به جدا نه کو نه د مخلوق حق او د خالق حق به جدا کو فضل الخطاب والتا کان والخاص د داوود علیہ السلام صفاتونه وکړل داغه مقام بیان کو اوس داغه اطلاع ذکر کی چې الله رب العزت وګورا سره د دلوي شان نه الله پاک سره واستوا ابتلا راوستوا ازمیخت پر راوستو نو پاک ازمیخ کی هغه الله ته رجوع کړی دا الله رب العزت ته واپس شه دي نو چې پاک مصیبت راغله دي ازمیخ پر راغله دي او الله ته ګرځیدل دي نو ټول الله ته نه ګرځي چې بیا نور ګور ځان له نور را مدد کوي والتا کنبا القسم یقینا راغله تا نشنا خبر د جګړ مارو ا جګړ مارو خبر خو تر راغله کنه چا جګړه کړي وکم وا اس تصور المحراب هر کله 14 انګل کوټه گئے تا تصور المحراب تصور په دیوال باندې ورته انګل ته ویل کیږي لار بند دربانچیان ولاړو او دیرال په دیوال باندې راو دانګل داغه عبادت خانه تا هغه خپل عبادت کو او دیرال ورته وی خبره کو اس تصور المحراب کله چې په دیوال راو دانګل عبادت خانه داغتا او خانقاه ته عبادت خانه ته راو دانګل اس دخلوا علی داوود چې کله د نشب داوود باندې په فضل منهم هغه یرید دینا نو باندې خام خیریږي چې کی आवाज کمره ده خوشي کمره ده او بند ده او بهر څوکیداران ولاړ دي ګاډرو ته فکر کوي وای داغه 333 نه 333 مې غلط وي 3300 داغه څوکیداران وي نو اصله که مسلمانی په کار ده 3300 ته ضرورت ده 3300 وی 3300 داغه څوکیدارانو او دا غینه دا څنګه راړل ته په کې ضرورت نشته 33 ته په کې ضرورت نشته خو بس کوټه غیوا او غینه بار بادشاہ او بادشاہ د څوکیدارانو لاړی نو په یو کوټه چې یو دروازه پاغي یو د څوکیداران سو ولاړو ماریان شو چې د څوکیدارانو نه دی څنګه رال او څنګه په دیوال باندې راو دانګل او خامخا چې سړی په دیوال باندې راو دانګي درازون کی او داغه hebat می دغه شانتي نو داوود علیہ السلام په ځړ کې لګیا محسوس کړه ففزع منهم نو یرید دینا قالو دی لا تخف یریګما خصمان بغا تسلی ولهم ورکی لا تخف یریګا خصمان بغا دو جګړ مار دی زیاته کړه ځنی زمنګ نه پزونو باندې نه نو خصمانی مونږ دو جګړ ماریو بغا بازنا علی بازن زیاته کړه ځنی زمنګ نه پزونو باندې فحکم بیننا بالحق فیصلو کا زمون پیمینس کی بالکل بے انصاف بالحق کر فیصلو کا ولا تشت جاتے مکو گورے وادنا الی سواء الصراط څنګه چلو ته خې فیصله او دوی ګوره چلو ته فیصله خې زمون کو زونو بزونو زیاته کړه او پته نه لګی چې زیاتی والا سوکته باوزونه علا باز مونږ جګړه خو یو تن زیاته کړه چې کم یو کړه فاکم بیننا بالحق نو ته فیصله وګوره خاصه بل فیصله نه بالحق د شریعت په قانون باندې سکے فیصله کوي درم ولا توشت زیاته مکو د چاپارا وګوره نه کوي ولا توشت یو طرف ته شي دې زیاته وي کنه د چاډلا پارا به کې نه کوي
ولا تشتت یاته مکو وادنا الى سواء الصراط او خیمتا لار برابر لار را توخیا وادنا الى سواء الصراط کرو کی نورو غراله سکا وکا وادنا الى سواء الصراط او خیمتا لار برابر ان هذا اخي یو بیان شروع کو ګور چالاک څنګه شروع دی ان هذا اخي دا مې روړ دی مودریت سایه واغستو خو په توکیت څه کوي خبره کوي ان هذا اخي دا مې روړ دی له تسوات سناجا دلذي او کم سلګړي ولي ناجت واحده او مال لګړ یو ددو یو کم سلګړي دي او زما صدا یو غړا فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب فقال نديراتوي اكفلنيها ماضي موار کړي یوي غړي دا یو رالم سکا راک فقال اكفلنيها ماضي موار کړي نزو سره لګیم خبره سره کوم چې سړی ګورستای نیم سل یو کم سل او زما صدا یو غړه دا یو غړه در باندې نه سودو وزو ته خبره کوم خدای منینا زکو عزنی فی الخطاب ضرور در باندې په خبرو کې چالاک ته سړی نو بس اخلی رانا او چالاک سوکته دا چې دی لګیا دی جو په تعالونه لګی دی وختي داسې لګیا شي ان شاء الله کو دی او دی وای څه بل غل نه څه نه وای او عزنی فی الخطاب در باندې په خبرو کې ډیر څه دی ضرور دی عزنی فی الخطاب ضرور در باندې په خبرو کې قال نو داود علیہ السلام چوکته او سو منصب باندې نو نه ساره ټیم خو غي عبادت خانه کیو فدا وګورو نو ظاهره کې دا ښکارې دله اسه ظاهره کې چې دا یو کم سل دی یو دی او دا یو د چا ده دی بللا نو دا دی برونی دا یو کم سل دی بل به یو دا ډیر بد کې چې دا یو ترم سکے اخلي نو داود علیہ السلام تلوار غونته کې وکړه لگا ولقد ظلمک بسوال ناجتک الی ناجه یقینا ظلم کوي دے پتا باندې بسوال ناجتک په غختلو دی یوی ګډي استا باندې اعلان اجي چې یو ځای کې خپل کانډک سره چې استانه یوالي خپل کانډک سره سکی یو ځای کې ډېلې زیاتې کین زیاتې کیوي لقد ظلمک یقینا ظلم کړه پتا باندې بسوال ناجتک په غختو د ګډي استا باندې اعلان اجي چې یو ځای کې خپل کانډک سره د ګړو سره اون ودا سدا وان كثيرا من الخلطاء یقینا ډېر د شریکانو له یبغي بعض مال بعض خامخا زیاته کې زنو دینه بچا باندې زنو باندې الا الذين امنوا واو خو خلق بکی ګره الا الذين مگر کسان چې ایمان راوړل او عمل نه کوي وقليل ما دا خډیر لګ دي کنه وقليل ما دا سری ډیر لګ چې دا زیاته نه کوي ظن داود انما فتنا داود ګمانو کو داود علیہ السلام چې موږ په ازمیخ خو کده کې د ازمیخ سو دې کې د ازمیخ سدي چې داود علیہ السلام باندې ازمیخ خوشو فظن داود ګمانو کو داود علیہ السلام انما فتناه چې یقینا موږ په د ازمیخ کو فاستغفر ربه نذر بخنه غختل د خپل ربنا پریوت رکوع کوون کې اور او ګرځید الله تا موږ ته بخنه وکړه دا شو اخر چې داود علیہ السلام باندې ساز می خراغ اخر لگا ساز می خراغ خبره ته فکر کوي ازمیخ داو کنه یو ازمیخ داو یو دا چې داود علیہ السلام رضی ویشلوی یو رز به عبادت کو او بل رز به فیصله کولی نو دا کسان چې وو نو دی رالل دا الله رب العزت فرشته راولېګلی سره راولېګلی فرشته راولېګلی او د عبادت پر راولېګلی داود علیہ السلام ته دا خبره خي چې ستا ټول رز منصب هغه د خلکو ته د حق بیان دی شخصي عبادت چې ځان لکانو د شپې کوا ټول ورځ هغه ته چې کم دنو به ته فیصلو تناسته ان جعلناک خلیفۃ فی الارض موږ ته پزماکه کې فیصله کون مقرر کړي چې تو فیصله کوي او د خلکو د فیصلو خیال بساته خلکو ته حق بیانې سو بیانې حق بیانې نو دانه چې ته یو ورځ عبادت کو او یو ورځ فیصله کو نه دا وګور استاد عبادت پر ورځ بده زنو خلکو د فیصله ته سره راځي ضرورت راځي نو ته به تاسو چې سبا راځي نه ته ټول رسته کوي فیصله وکړي نو دا امتحانو نو داود علیہ السلام پوښو چې وګوره خلکو ته ضرورت راځي او زه کور ناستم په دې کې سبا خبره شته نو داود علیہ السلام باندې امتحان د قراغه دا امتحان پر راغه چې دا خو فیصله رس پکار دا او ما صرف یو ورځ کړی دا یو ورځ مې مقرر کړی دا یو ورځ عبادت کوم دا تقسیم می خنه دی
بلکې هر ورځ به فیصله کوم او ځان له عبادت لټیم په کیسو کوم او باسم. دویم امتحان دویم دا چې امتحان داو دویم امتحان دویم قول چې امتحان دا دی دا صحیح قولونه دي صحیح خبره ده. یو مې وی دویم چې امتحان په داوود علیه السلام داو چې قانون دا دی د فیصله قانون چې دوه کسانو تعالی فیصله راړه نو چې یو د خبرو کړنته په یوې فیصله کې دا غبل خبره به موري دبل غواوري او کناوري. نو داوود علیه السلام لګه تلوار وکړه د یو خبره واوري دا او دبل غوا نه وري دا نو چې څنګه فیصله واورو لکنه نو زړه کې ذهن راغی چې کدی یو علالی د دې یو کم سلو ولا نه دا ګډه سکړي پټکړي او دا د دنیا د دنیا په زور سکړي صحیح ده کنه چې دې یو کم سلی نو یو کم سلی د باډوینه ګډي دې بل او دا یو به تنوم دراغسي د بسل ګډي وي خدا به تن د سکړي پټکړي غصب به تنه کړي یا به تنه پټکړي په زور به تی غسي نو سوچ راغی چې یک طرفه فیصله مې وکړه یک طرفه فیصله پکاره نو دی بل طرف ته وګ کې خودل سو پکارو بل طرف ته وګ کې خودل پکارو او ما بل طرف ته وګ کې نه خود بل طرف ته وګ کې نه خود نظر وې چې یاره دا تعجیل فی الفتوا مې وکړو په فتوا کې مې تلوار وکړه او دا تلوار را مناسب نه و نظر الله تر اوګرځي نو الله تاسو شو راوګرځي دې کې سبا خبره شته دا پیغمبر باندې سه حالات راځي نو رالل په وزن داوود انما فتناه یا الله دا معمولی غونته کو طاهر اغله دي ګنا نه دي خدا د پیغمبر شان دي کنه چې دا معمولی غونته کو طاهر اغه الله دا ماته معاف کا دا ماته معاف کا چې یک طرفه فیصله مې وکړه خلکو ته بل جوړ کړه توبه وا بوره نو سب کې سوک سوئی وې دا چلو داوود علیہ السلام یو ورځ وی چې سليمان علیہ السلام په کوټه لبي کولی سليمان علیہ السلام په کوټه سو کولی لبي کولی نو داوود علیہ السلام یې چې را وړو کې راونو ګرځي کې چې تورې کې چورو خې جمر پسې چې راکوځي کما نو داوود علیہ السلام ګوري وتا داوود علیہ السلام ور پسې وروخته چې وروخته نو ناصفای کې یو قربان نظر لګي نو بس نو پای کې وا جینایوا ابا داوود علیہ السلام نے اڑو نعوذ بالله اڑے وړو داوود علیہ السلام نه داوود علیہ السلام په عاشق شو راغه پټي معلومات وکړل چې دا یرا په لدا کوړ د چا د جنې د چا صدا ایو ته دا خو د اوریا خزه ده اوریا وی ښا اوریا د داوود علیہ السلام د جهادي فوج کمانډرو د جهادي فوج کمانډر وي انوي داوود علیہ السلام وی چې په څه طریقه به زدن دا جنې قبضه کما او ځان ته په نکاح کما نور نه کی خدای بچ د جهاد لولېګم چې دا وسو لېګم جهاد لا او ډیر وخت به جهاد لولېګم بیا به خبرو کما چې اوریا مرشه دي شهید شوی او بیا به جنې سره نکاح کما ویلېګو لاړ ډیر وخت پس بس یارا سړې مرشه دي او د کجنه ځان ته پنیکا کړه جنې ځان ته پنیکا کړه الله فرشته راولې غلې او د دې نمخ کې د داوود علی السلام یو کم سل خزوي د داوود علی السلام یو سو خزوي یو کم سل وی او دا اوریا دغه یو خزوا نی فرشته را لې غي ته فیصله جوړ کړه فرضي چې څه تاسو کو چې یو سړی یو کم سل غړي او دبل یو غړي او دې چې کم دینو د یو دا پیم نه د پیرزو دا یو کم سلو والا د یو دغه نه چانه د یوې ګډي والا د بل ګډه اخلي نو څه دی خیال لې داوود علیہ السلام غړ ظالم دینو ډایرک سوچو هو دا خو ما کړی دی کنه دا چل خو ما کړی دی چې زما یو کم سل خزوي او بیا چې کم دینو ما سره دین دا اوریا خزتا لاس پیوالو او هغه چې کم دینو ځان لرا دا کول لکه ځان لره دا کول دا ظلم خو ما کړی نو فاستغفر ربه وخر راكعا وانا واغه بیا استغفار وای انا او ته استغفار وای چې چا دا قصه وکړي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه چې پیغمبر ته دا نسبت دا اول قرآن نو ګورا چې دا واقع صحیح نه ده دا واقع صحیح نه ده
قرآن لس صفتونه د داوود علیہ السلام ذکر کړی دي. اول خدا دا چې مار دې ځای حاصل لا شوی چې پیغمبر علیہ السلام ته وی چې داسې صبر وکړه چې چا کړو داوود علیہ السلام. نو پیغمبر علیہ السلام ته د اقتدا د داوود حکم کوي. اچھا د اقتدا د داوود علیہ السلام حکم کوي. نو چې داوود علیہ السلام داس یو سړی دی چې سړی هم وجد خزه د پاره او په خزه باندې مینې دو په پردای خزه مینې دو او پردای خزه راغستله دا خو فسقم دی فجورم دی او بیا جهادي کمانډر وجو داغه وجل د پاره باندې قتل دا قتل دا خو نه راوړي. نو د بیا د بارکه الله څنګه چې ته د تابعداریو کا د بارکه څنګه چې د تابعداریو کا دا ډیر ناروا ده. نو وذکر دې وذکر نه معلومیږي چې پیغمبر ته چې تاسو کا رایات کا. دویم عبدنا الله زما بنده دې چې الله بنده او ته ځان ته نسبت څنګه کوي چا دا کارونه کول. دریم زل آیت خاوند لوی همت نو خو دې تندې شټینګې د دور لوی همت خاوند څنګه دې همت خاوند ته وي چې اخر دې تنې شټینګې دې بیا سالورم انه اواب یقینا دې راګرځیدونکې الله تا نو څنګه خود ته ورګرځید ک الله ته ورګرځید کدا واقع صحیح شي بیا خود ته ورګرځید. فینظم ان سخرنا الجبال وګوره غرونه تابع کړی دي شپږم وتر معشورا او مارغان وسره سکړو تابع کړو. نو دا فاسق فاجر لتابع کوي که پیغمبر لتابع کوي. بل وشدنا ملکو الله موږ د مضبوط حکومت ور کړو. بل اتم فاتنا الحکمت وفصل الخطاب نهم پنځشتم آیات کې وان له عندنا لزلفا الله دې له درجو خواندنو داس څه څوک درجه ور کوي. ان له عندنا لزلفا لسم ان جعلناک خلیفۃ فی الارض چې اوسړه داسي نو د مشرت قابل دی بیا د مشرت ولا څنګه ورکو چا خود تړل نشي ټینګولې بیا مشرت ولا څنګه ورکو. دا الله نقطې د قران د معلومیږي چې دا واقع دروغ ده. دا واقع دروغ ده. امام رازی وی رحمه الله امام رازی ویزو یوځای کې ناستو سبزبرگان ناستو او دا کیسه زوتولا او ډیره په زور شور زوتولا او دا لګیاو او دلایل ولا ویل چې دا اختیار شي وی خپل زده او عناد وي خپل زده عناد وي ما ورته وی چې خبره کوم زیاته مکوئ. الله رب العزت فرمای چې الله اعلم حيث يجعل رسالته چې کوم ځای الله خپل پیغمبري دین د غزای په صلاحیت الله خو پويږي. الله اعلم حيث يجعل رسالته الله په غزای باندې خو پويږي چې کوم ځای کې الله سب دي پیغمبري دي. نو الله رب العزت خو پوي دنو که داوود علیہ السلام پر دو خوځو ته غل ونه دله بیا پیغمبري ولي ورکوله دله پیغمبري ولي ورکوله او دا اتفاق د چې داوود علیہ السلام د لوی پیغمبرانو نه دي نو ولي ولا بیا پیغمبري ورکوله. او دویم د تداوم په طریقې د تنزل کچر ته داوود پیغمبر نشي نو مسلمان خوده کنه قران کې تذکرہ راغلی نه څه مسلمان دی. نو د مسلمان تذکرہ پس د مرګ نه په بعدای جایز ده. تاسو له دغه غیبت کوي او ناسي وسړی مې شرمول یو غلی میکل وینورې مې تم ډېر خپل خبرې وکړې وي فنور هغه بیان دی ویلي ایما ته بیانور هم ډېر خپل خبرې وکړې وسړی مې غلی کړل چې دا تاسو له دا تذکرہ کوي دا واقع دروغ ده. قران کې بل دا دی چې د پیغمبر د خود تشبیه د ګړو سره ورکړي د پیغمبر خود امت سي مين دي د ګړو سره تشبیه جایز ده چې د ګړو سره له تشبیه ورکی دام ناروا دي. دا واقع چې کومه ده نو دا دروغ ده. دا واقع دروغ ده. ابو سعود ذکر کوي وی فائفکم مبتدعون مکروه و مکر مخترعون فائفکن مبتدعون مکروه و مکر مخترعون بئس ما مکروه تمجهم الاسماء وتنفر عنه اتباع ويل لمن ابتدعه واشاعه وتبا لمن ابتدعه واذاعه. وی غرق تشي تبارشي چې چا دا قصه جوړه کړی دا
ویدی وجن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من حدث بحدیث داود علیہ السلام على ما يرويه القصاص جلدته 160 وذلك حد الفریة على الانبیاء. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې چا دا قصه وکړه ما واورید نو یو سلش پیت دوری بیوام جلدته 160 یو سلش پیت دوری بیوام وذالک حد الفریة علی الانبیاء. دا چې پیغمبرانو څوک دروغ جوړین داغه داده نظم الدرر موي شپاړسم جلد 302 پیتما کې یو تلک القصه وامثالها من کذب اليهود. ویدار در یهود دروغ دی. روح المانی وی درشتم جلد یوصل پینزات ایمہ صفحہ وللقصاص کلام مشہور لا یکاد یصح. صحیح کېدو ته نږدې نه دی وی. دارنګ وی وعندي ان ترك الاخبار بالكليه في القصه مما لا يكاد يقبله المنصف. انصافی سره ودا قبول نکی. بحر محیط درشتم جلد یوصل 99 صفحہ کبیر شپگشتم جلد یوصل 92 صفحہ ان القصة التي ذكروها فاسدة باطلة. ان القصة التي ذكروها فاسدة باطلة. بیزاویم وی دویم جلد 308 کی هو ما قیل انه ارسل اوریاء للجهاد مرارا نویدا مراء وافتراء دروغ دی. فیض الباری کی شاہ سے رحمہ اللہ سالورم جلد 8 صفحہ کی ہوئی چدا باطل دا. غرائب القرآن او موی ناروا زاغ دروغ دی. ابن کثیر سالورم جلد 1 صفحہ کی اگت باس کی پی صحیح ندا. شفا دا قاضی عیاض دویم جلد یوصل سلور اختم صفحہ یا اما قصة داود فلا يجب فلا احب ان يلتفت الى ما سطره الاخباریون من اهل الكتاب. دې ګاډریانو چې لیکلي دي ته توجه نه وکړ. سمرقندی دریم جلد یوصل 3 صفحه کې وی وقال بعضهم هذه القصه لا تصح. صحیح نه دا قصه وی. قاسمی سوار لسم جلد 93 صفحه کې وی چې دا صحیح نه ده. قرطبی پینزل لسم جلد یوصل 15 صفحه کې وی دا صحیح نه ده. غلط ده. مدارکم وی چې غلط ده. قرآن وی رد کوي. دا واقع صحیح نه ده. ابتلا آغا چې کوم مخ کې بیان کړه کبیرم ذکر کوي دغه او خازنم وی قرطبی چې من کوم توجیه اول وکړه دوا دا توجیهګان صحیح دي او نور صحیح نه ده. وظن داود ومانو که داود انما فتناهو چاقینا منگ ازمی خوکب دباندی فاستغفر ربهو اخر راکی واناب بخنه غفتا در ابنی وخر راکی واناب پریوت رکو کون کے اسے واناب اور اوگرزید فغفرنا له ذالک نمون ورطا بخنو کڑا دینا فإن له عندنا رزلفا او یقینا دلدی زمان سرا لوی درجی او خیست زید واپسا یا داود
منګرځولې تعالی رمشر خلیفہ فی الارض بزما کی فاحکم بین الناس بالحق فیصلو کا فیصله کا تو پمیز دخل کو کې بالحق و انصاف ولا تتبع الهوى ممانه د خپل خیالاتو د خلکو د الله د قانون نه علاوه چې سدي نه خیالات دي ولا تتبع الهوى مروانه ته په خواهشات بسې فيضلك عن سبيل الله نو خطاب کی تعالی دلار د الله نه ان الذين يضلون عن سبيل الله یقینا کسان چې خطا کی دلار د الله نه لهم عذاب شدید دیل د عذاب سخت د دیو جنات شعر کرز حساب کتاب د عقلی دلیل ذکر کیوس ما خلقنا السماء والارض نمی پیدا کړی اسمان او زمکه سوسجه می از ذکر آواز به مطلب خونی پیدا دې کې مطلب شته کنه چې لا اله الا الله کارشي چې دا کارشي چې حاجت روا مشکل کشا یوازې الله دې وما خلقنا السماء والارض وما بينهما انمی پیدا کړی اسمان او زمکه سجمی از ذکری باطلن آواز بیکارا ذالک ظن الذین کفروا دا ګمان دا کسانو دې چې کفر کړو او دا بستی تبای دې رکاوی دا کسانو را چې کفر کړي د ورنام امن جل الذین آمنوا وعملوا الصالحات او ګرځو موږ کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کوي په شان د فسادګرو پزما کې الله یو شان دی جمهوریت کې یو شان دی قال مفسدین فی الارض لکه د فسادګرو پزما کې امن جل المتقین کالفجار یا ګرځو موږ متقیان لکه د فاجرانو فاسقانو دا موږ یو شان دي کو الله یو شان دی دا یو شان دی امنا جلل المتقین کالفجار یا ګرځو موږ متقیان په شان د فاجرانو فاسقانو کتاب انزلناه الیک دلیل وحی په دې مسله چې درآمدت شلای قواعد د الله دی او قرآن مجید مقام کتاب انزلناه الیک دا کتاب چې لشان والا کتاب د خپل کمال انزلناه الیک دا در علی ګون کی کمال انزلناه دا در علی ګون کی الیک دا در علی گلی شوی انزلناه الیک را لګل مې تا تا مبارکون خیر او برکت نه ډاګ خیر او برکت په کې مسله توحید ده کنه مبارکون معلم للخير خودن کې خیر لیدبروا آیاتی دا چې دي سوچو کې آیاتونو د قران کې په دې کې سوچو کې لیدبروا آیات قران مجید کې سوچو کې تدبر دا چې مخکې ورسره خبره معلومه کړه لیدبروا آیاته دا چې دي سوچو کې آیاتونو د قران کې او سوچ بغیر د معنی نه کیږي د دې وجنه قرطبی د دې آیات دلان دي لیکي چې خلکو له قران مجید باندې ځان په کول ضروری دي تنویر رحمه الله امداد الفتاوی کې وایي چې ترجمه د قران د کول ضروری دي چې معنا د قران باندې ځان پوي شي دا تش په تلاوت باندې نه کیږي قرطبی وایي نور ټول عالمان وایي او د قران د الله کتاب دی په ځان په کول ضروری دي کنه یادبروا آیاتی دا چې سوچو کې پاتونه دي کې ولا تذکر اولو الالباب او دا چې نصیحت واخلي عقل والا وته نصیحت اخلینو نایوا توحید پرچار شروع کی ولا تذکر اولو الالباب نصیحت واخلي د عقل والا او همنا لداود ابتلاء سليمان د لوی حکومت خاون او د لوی پیغمبر او د درجه خاون ما په سخت راوستوا ما تعجزو او ما ته عاجزی کړو وهمنا لداود سليمان ورکړه مې داوود له سليمان نور بشیرم ورکړو خدا پیغمبر او علمی میراث ته دوړو اند دیو جنې د تذکر وکړه وهبنا لداود سليمان ورکړه مې داوود سليمان بچي نه ملاب سخيسته بندا نه ملاب خيسته بندا له انه اواب دې راګرځیدون کې ماتا انه اواب دې راګرځیدون کې الله تا دې راګرځیدون کې الله تا ازور داله بلاشی صافنات الجیاد پاو کې چوڑان نکړې شو بدبانې په وخت مازیګر کې اصافنات الجیاد کرا منډون کې کراسان اصافنات صافنات اغاسان ته وي چې هغه په یو په باندې بولاړو په یو په باندې به ودرېږي دغه دریخ په باندې دغه یو پر اساس کې سملینا صافنات چې کوم کراسی نو سملینا اولاړي او یو په سسته کې پدریو باندې ولاړین دا یو دمه کې بیا بل چې کم دنو سسته کې او پادریو باندې ولاړین بل دمه کې بیا بل سسته کې دا یو وخت په نمبر سکی دمه کوي دغه ته صافن ویل کی اصوافنات منډون کې الجیات کاراسان
کرو فقال انی احببت حب الخير یقینا ما من وکړه من د مال من می وکړه من د مال سره من وکړه الخير نه مراد آسان دي ځکه آسانو کې څه دی الخيل فی نواسیها الخير خیل آسان چي دي حدیث کې راځي د دې په تندو کې الله خیر دا کړی چې جهاد له وساتي نو ویم ګوره د خیر وي څه وته وي خیر انی احببت حب الخير ما من وکړه جهادي مال سره سامان سره جهادي سيزون سره حب الخير مال سره من وکړه ان ذکر ربي د وجد توحید درب نامه د ان ذکر ربي د وجد یاد درب نامه ذکر الله یادوم ان ذکر ربي د وجد یاد درب نامه چې الله رب العزت سره مینه ده او توحید سره مینه ده د جهادي سيزونو سره مې څه کسه ده مینه ده چې په دې باندې د الله د توحید خدمت کیږي د دې وجه د دې مینه دې سره مینه کوم حتا توارت بالحجاب ولاړو تماشې ته ولاړو منډه ولور کوي حتا توارت بالحجاب تر دې چې پنا شو د آسان بالحجاب په پردو کې دوړې شو آی منډو پنا شو نو आवाज وکړو ردو علیا را واپس کی د آسان ماتان آسان را تر واپس کی آسان را تسکی را واپس کی فتوفقا مصم بسوق والعناق شورو شو په مغولو د پاندو د سټونو باندې لکه څنګه چې دو فتوفقا مصم بسوق والعناق شورو شو په پاندو په مغولو د پاندو د سټونو باندې لکه څنګه آسان والو عادتي چې ټنګیوال ټانګه پرانځي نو کپړای کتلی نو هغه په سټ باندې دو چې کمزای باندې زین مینی او دغی نو لګیا شي ناز اومګي پاندایواله اومګي کپړه پیوي چې خلا مال په لګاو چې شي وسنه چې خلای بند شي بیا لګو ګرځي بیا راولي تړي نو په دغه باندې لاس وي ک نور سني زمیداران خو چې تاسو زمیدارانو نه غریبان او منه صلوات نصیب او وای چې زمیدار دارت نه پرانځي یا دې یوی نه پرانځي نو کوب باندې ولا سو وي لاس وي کپړه ولا سوي غوي تم سرکته کی داسي سارو تکته کی دی ولا ټول املا باندې لاس وي برابر کی چې دا ځای چې کبه لږ سوي کړه په دی باندې دغه پرتاو ریل په پروتو غدي په پرتاو نه غدي پرتاو لاس ماس پیوي په می ول دغه کی اسوي که زیرو باندې ټکونه مکونه ځان نو باسي بیا رالی خورته تړي دا عادت ته فتوفقا مصام بسوق ولانا شورو شب مغول د سټونو د پاندوې سليمان عليه السلام سره دور مینه ښکارا کړه مینه سره سکړه ښکارا کړه او چې د فوجي کمانډرانو حوصله افزایی وشي حوصله افزایی وشي تیرا کرانه خبره پاتې شو منځ کې مراعات شو تفهیمات کې موجودی لیکلي دي چې داوود عليه السلام دا یو کار نه کړی چې دا اوریا اخذ یې کړی و هغه ځان سره اغسته او اوریا وجلو پیدا د يهودي اخلاق او اثر دي چې یو تبل خذ سکی پری دي پیدا په صحابو کې مو په انصارو کې هم د يهودي اخلاق او اثر تفهیمات کې لیکلي دي چې يهود صحابو کې د يهودي اخلاق او اثر نو چې صحابو مکه نه مدینه ته هجرت وکړو ان وی یو ورته وی چې زبر تخپل خذ سکما پرې د ما طلاق به کوم د توحید د يهودي اخلاق وسو اثر په صحابو کې ودا يهودي اخلاق په داوود عليه السلام کې ونه پچا کې اثر راغی صحابو کې ځکه مدینه کې يهوديان زیاتو ودا پاغي کوم د اثر څه شو راغلو نو دا انصاف پتا باندې وینو دې خبره دی خلوم نشرمېږي چې دا خبره کوي ان دغه قبر له جو سر شپې ته دوری په کار دي خو سو کولور کی نو دا دې واقع تصدیق کوي کنه تصدیق د واقع کې علي رضی الله تعالی چې څوک د واقع تصدیق کوي نو یو قبر له سر شپې ته دوری ورکول غواړي یزه باغله ور کوم چې هغه نشته دا قبر له په کار دي کنه اوس بل ته عبرت شي نو دا ردوا علیا فتقما سم بسوق ولانا شورو شو په مغول د پاندو د سټونو باندې چې فوجي کمانډرانو له حوصله افزایی وشي چې دا آسان دومره خپل منډه وای او دا چې اس په دواړو حالاتو کې قتل غواړي پتلو کې او په واپس راتلو کې مثلا چې زمونږ اس په چیزي خو راضي بیا نه دا ځنی یی داسې ځنه ساروي پارټ کې اړه لګېدلې نو چې اړه ته بوزینو خو تیز دي خو چې کوړ ته راولي خو بیا مې اجل ته بوزي طبيعت ډېر برابر نه زمونږ چې په اړه غوته اس په هغه دقه خو چې بوتله به جوړ طبيعت په خو خطه زبر خو دا غاړي باندې راوسته طبيعت په خراب غونټه کېو نو سليمان عليه السلام چې اورېګا چې دې خوجلی کې تنګ شوی دي چې پتلو کې خدي کنه راتلو کې مسدي
خدین سليمان عليه السلام وی شړی من ډالر کی چې من ډالر کی دې سره واپس کی چې راتلو کیم خدیا کنه چې وی قتل چې تلو کیم سو خو او راتلو کیم سو خو نو فتفقا مصم بسوق ولا عناق ډیر په مینه باندې داغه پاندایو مګل داغه سټونو مګل چې د فوجي کمانډرانو حوصله زیوي شي چې موږ د اسانو ډیر خلص ور کړی دي تربيت ور کړی او امیر صاحب خوشاله دي الحمدلله چې داغه سو کی حوصله زی دې کې سبا خبره شته نه دینه بل څه جوړل او بیا ملاجون وی وهذا بنص القران وی وهذا بنص القران سبلت نه جوړ کړی سید جوړ کړی دی غوږ کې دی اوس دروغ ورختیا ته ګورئ دا سمانی ولا کړی انه هو واب اذ ورد عليه بالعشي صافنات الجهاد شکلا پیش کړی شو بده باندې بالعشي ما ذکر په وخت کې کرا آسان منډون کی کرا آسان فقال نوې اني احببت حب الخير ما منو کړه مال سرا ان ذکر ربي او وړولما د یاد دربنه می د ما ذکر منځرانه قضا کو دا آسانو دغه می سکولا تماشا کولا دا آسانو د منډه تماشا می کول نو ان ذکر ربي د ما ذکر د مون نه لاړم تباشو ما ذکر منځرانه قضا کو ان ذکر ربي ان لله و انا د کرکټ په تماشا کې د ما ذکر مست شو لاړ د پیغمبر د نه زمانه د کالیجی سره فرق شو ما ذکر مزلار دویم حتا توارت بالحجاب ته دې چې پناشو د انور په پردو کې نور کم دی حتا توارت معنا کې حتا توارت بالحجاب ورکړې منډه چاله ده آسان ده او پنا سوق شو نور شو عجیب غونډه کې کار دی لیاقت خان مرګي او بکریاں چر رہی ہے حتا توارت بالحجاب تر دې چې پناشو د انور بالحجاب پس کې په پردو کې پناشو نور پناشو نو وی سليمان السلام رود را واپس کې وې د انور څه کوي را واپس کې ردو علیا را واپس کې د انور په ما باندې نو معجزه په اختیار د پیغمبر کی څنګه پیغمبر و چې را واپس کړي دا نور ردو علیا او جمع وي ردو علیا دا نور را باندې سکی را واپس کړي الله ته بیا سوال کړو کنه چې اللهم ردو علیا یا الله دا نور را باندې سکا را واپس کا سوال نه کوي ردو علیا شابهلی سر کې دا نور سکی را واپس زنجیرونه وته لګوي نو فتوفقا شورو شخه د دې اسانو د وجه ما سره نارو شو فتوفقا شورو شو په وهلو د سټونو په وهلو د پاندو د سټونو باندې د اسانو نه سوال خپې او د اسانو نه سوال سټونو لر کیدا دې زمانه د مازیګر مستدا کړه الله لوی پیغمبر دی د مازیګر د مونږ د وجه هغه ټول آسان سکړل مړ کړل چې دا زمانه د مازیګر مستله دور قیمتي د مازیګر مونږ خبره باندې پیږي انداز دې کې یو خدا دا چې توارت کې د انور د کیمراغي چې توای چې نور شو پټ شو د امرود دعا علیا اختیار معجزه په اختیار د چا کینی پیغمبر کینی څنګه و چې راو پس کی دریم دا مسحن چرته د علالی په معنا راغلی دوستا فتوفقا مسح چې د علالی په معنا چې تراغلی دا مسح خپل معنا حقيقي هغه لاس راخلی سړي لاس راخل نو او بل دا آسانو په کې څه ګناو دا آسانو په کې ګناه سو تماشه ته سليمان عليه السلام ولاړ دی او زور د چانه وباسي دا آسانو نو وباسي دا به کله کوم خو خیر د مالک نه د بیت المال مالو او د الله اختیار ور کړو چې فامنن او امسک بغیر حساب په هغه خپل چې سره کوي خبره ده سدا چې یو خدای پیغمبر د موس قضا کېدو خبره ده انی احببت حب الخير عن ذکر ربي پیغمبر نماز نه قضا کیږي چې پیغمبر نه څه قضا شي مونږ قضا شي دا نه کیږي چې پیغمبر نه دی مونږ قضا شي پیغمبر د الله د احکاماتو مکمل پابند دي او الله ورته ویلي دی نعم العبد او انه اواب صفات ولا کړی دی چې نعم العبد او انه اواب نو بیا څنګه خو باندې شو چې ما زیګر د مون خیال نه ساتو دیمه دا تحقیق وای لګرا سره وکا چې په د باندې د ما زیګر د مون فرض وو دا تحقیق لګ پکار دی چې په د باندې د ما زیګر د مون فرض وو کنه د منځونو ترتیب نیلوی ابراهیم الله ذکر کوي چې د منځونو ترتیب داسې دی صلاه الفجر صلاها ابونا صلاة الظهر صلاها خليل صلاة الفجر صلاها ابونا صلاة الظهر صلاها خليل سحر مس آدم علیہ السلام فرضو
د ماسپخین ور سره په ابراهیم علی السلام سره شو فرض شو. صلاة العصر یونس ثم عیسی على وقت الغروب له دلیل. صلاة العصر یونس ثم عیسی على وقت الغروب له دلیل. او د مازیګر مونږ په یونس علی السلام سره کو فرض کو او په عیسی علی السلام سره د ماخام په عیسی علی السلام د شي د ماخام. صلى سيد الرسل العشاء به خصت وذا قول جميل. وصلى سيد الرسل العشاء نبی علیہ السلام باندې وسره د ماسوتن شو نو پینځه تام شو کنه. وصلى سيد الرسل العشاء به خصت وذا قول جميل. دی باندې تخصیص راغله د ټولو پیغمبرانو دا خپل خبره ده. دا خپل څه ده خبره ده. نو د مازیګر موږ پچا پرسته ده په یونس علی السلام پچا په یونس علی السلام باندې. د سليمان علی السلام د پیغمبرای کال چې ده نو هغه اخیری چې ده 915 قبل مسیح ده 915 قبل المسیح. عیسی علی السلام نه 915 کال مخکې 935 قبل المسیح دا دغه اخیری د وفات کال له تر دې وخت پورې دغه بادشاہي و. د دې 935 سال نه 200 کال وروسته 200 کال وروسته یاربعام نومي یو بادشاہ یاربعام او دغه په عهد حکومت کې د یونس علی السلام پیغمبري و. 200 کال د سليمان علی السلام نه وروسته 200 کال وروسته د چانه سليمان علیہ السلام نه نو 915 قبل المسیح کې بیا 900 بیا 915 کاله قبل المسیح کې څوک یونس علیہ السلام دا په داسې راتل غوړی لګو په ما پلوانه دی په داسې راځي. د عیسی علیہ السلام نمخ کې حساب دی کنه دا په داسې. نو منځ د مازیګر هغه په د سليمان علیہ السلام نه 200 کال وروسته فرض شوی دی او پر قضا کی د سليمان علیہ السلام نه 200 کاله مخکې شاه وسنار آفرین به فکر غلام جان په پیډونه شوی. اخذ صلاه العصر یونس ثم عیسی على وقت الغروب له دلیل. تو ما خاموس خو بجنه صلی الله علیه وسلم فرض شوی دی نور په کې دابل په کې کم ځای راغی خو وینو عن نتوارد بالحجاب ردوا علیا بلا خب دا به کې دا صفاتفقا مصام بالسوق والعناق مسحن کې دا مسدالالو په معنی چې تراغلی دا فاتفقا مصام بالسوق والعناق. نبی علیہ السلام حدیث مبارک د نبی علیہ السلام فرمایي من مسح راس یتیم لم يمسحه الا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات. من مسح راس یتیم چا چې یتیم سر باندې لاس راکاګو نو من مسح راس یتیم چا چې یتیم نسو ساو اثر عبد الله د رضا د پاره تسر وای الله ول فارو اختبان سور گئی اجر ور گئی. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مشکات 337 کې ده ارتبط الخيل وامسحوا بنواسيها آسان ساتي وابسحوا بنواسيها د دې په تندو لا سوې نو مطلب نبی علیہ السلام چې لاس ته پرې کوي په تندې ته څه کوي پرې کوي نه وامسحوا بنواسيها. او قران کې چې الله وامسحوا برؤوسکم سرونه څه کوي نو مطلب ځان نه سرونه په اوس کې وایي وامسحوا برؤوسکم نه سړیا مسح چې په د ذبح په معنی کله راځي هغه سره سه پکاري مسح به سه په سره سي پکار لا مسح ذبح او حلالا د مسح مجازي معنی ده چې مجازي معنی ده نو بیا سره سه پکار دی سه قرینه صدا پکار اوشته دینه. ردوا علیا فتفقا مصام بالسوق والعناق شورو شو دا خو سليمان علیہ السلام اووی جهاد لتیارې کو او جهاد لتیارې مامور به دی اعد لهم ما استطعتم من قوه جهاد لتیارې کوي. او بل دا چې نبی علیہ السلام وی چې ال خیل چې
الخيل معقود فی نواسی الخير تلخیص کوم چتویلی الخيل معقود فی نواسی الخير چې دا آسانو پتاندو کې الله خیر لیکل دي نو حب الخير عن ذکر ربي ان هغه چې کمندونو هغه منډ اور کولا معنا مې وکړه بیا غسلی معنا کوم فقال اني احببت حب الخير یقینا ما مين وکړه مين د مال سره آسان سره عن ذکر ربي د وجد یاد درب زمانہ ما چې په دې آسانو بده توحید خدمت کوم دې د وجنا فتفقا مصم بسوق الاناق شروع شو په مګولو د پاندو د لاسونو ماوي چې د چا حوصله افزای شي چې د فوجیانو سوشي حوصله افزای شي دا غي د حوصله افزای لپاره دا کول فتفقا مصم بسوق الاناق شروع شو چې مګلی لاس په مګولو پاندو د لاسونو یې ولقد فتنا سليمان ابتلاء سليمان دغه صفت شو وګورا د الله د دین لپاره څنګه آسانو لمنډي ور کړی دا څنګه لوی پیغمبرو د مقام څه شو بیان شو نو ولقد فتنا سليمان یقینا امتحان میکړو په سليمان باندې ازمیخ میکړو په سليمان عليه السلام ورقال قینا علی کرسی جسدان او می غرضو په کرسی باندې جسدان سماناب او می غرضو په کرسی جسدان تشجسا سمانا پیارا وګرځید څه مطلب ولقد فتنا سليمان د دې نیم بل جوړ کړه سیت جوړ کړه فیصل کیو چلو پیدا سے چلو یو وی سليمان علیہ السلام بادشاہی چې کمندونو دا په یو ګوت باندې چلی دا یو ګوتای به سليمان علیہ السلام څه کړی و اچولې و نو هغه د وجه به سليمان علیہ السلام ټول بادشاہي و دا پیریانم تابع او ستابع دا غرب بخوتو دا یو ورځ سليمان علیہ السلام چې تلامبل او ګوتای څه کړی و هیڅ یو په تخت باندې پیری پالی پلا مراغه او هغه تنه سکړه او تختول چې څنګه هغه واچول ګوتای نو شکل لچا شو سليمان علیہ السلام شو سليمان علیہ السلام حق بک شو اریان شو وای غریبی دا سوق وقت دی سليمان علیہ السلام وی هغه دغه کو ویل چې دار سره شو با پیره په تخ باندې کېناست پیره په تخ باندې شو کېناست غسنا کوم خلکو مې چې داسې چلې د دې سليمان د خو خوري خراب شوی دی وی وزیرانو چې کم نه دو ایرهو وامه د رد لپاره کنه ګینې نو ویلې دي پکار خو رد لپاره وامنو وی دا چلو شو چې وزیرانو پټ د بیبيانو نه تاسو کو چې تاسو د سليمان په خوې کې څه فرق محسوسوي وی هغه وی چې او تر اوسه پورې خډیر خو او اوس خو سره د شوی دا چل شوی دی چې نه مونږ کې حایزه ګوري او نه پاکه ګوري بس پاره وی باندې راځي نعوذ بالله من ذلک ینه پاکه ګوري نه سګوري بس هغه وی چې دا سره چل شوی دی سليمان عليه السلام خو هغه خو ګوته خو بس پریوته و سليمان عليه السلام خو بس ځان لبیا لګیاو مزدوری به کوله لګیاو او چې کمندنه یو ورځ سین غاړه ته مزدوري له تلو سین غاړه ته مزدوري کوله میان نیولو میان والو سره لګیاو میان والو سره مزدوري وکړه هغه ول دو میان پس کې ورکل مزدوري کې ورکل کارونو د خدای وغه پیره چون هغه ورځ سین غاړه ته لامبلو له تلو ان التا لامبل نو غوتای د نسته غورځیدلی و سین ته غورځیدلی سین ته غورځا په پیه روایتان دي دې کې بیا دوه روایت دي چا سو کوئی چې هغه ویریت په ځان باندې چې دا وزیران می وجني نو هغه غوتای ست غورځولا سین ته هغه یو مې یو ته تیار نه سو فل تقمه هغه نوړای کړه میان والا میان نیول مچیمار لګیاو سليمان عليه السلام غي سر مزدوري کوله ټوله رز بلګیاو هغه ویل یو مې په مزدورای کې سکو ورکو چې مې ویل مزدورای کور کو چې هغه ذبح حکم په نامه د خدای بسم الله الله اکبر چې هغه ذبح کو ذبح زکای نه خو او بیا چې کمنو وسیرو صفاکوي پای کې سره وته ګوت اوفو سوشو چې څنګه سليمان عليه السلام ګوت واچولا کاکاګانو سلوټ کوتا هو دا سليمان دی اج چا پیسې کولا مزدوری کولا هغه وته ډایرکټ وی چې زمونږ نه غلطی شوه موږ ته پته نه هغه ته تاسو څه پته او بس دا خوشي هرهغه پر تخ باندې کېناس
نو بس ولقد والقینا علی کرسیه جسدن بیا دې موږ په جوسه په سو غرزولا په تخته باندې تخ باندې او ثم انا بیا راو ګرځي الله ته چې الله بیا ودا سينه کوما دا چې ګارډر نشي نو اخر څه بشي لگا دا ګارډر دی ګارډر لوی ګارډر دی دروغ دی شیطان د پیغمبر شکل نشي جوړولې فإن الشیطان لا يتمثل بی نبی علیہ السلام فرمایي دا خبره چې کمدنو دروغ ده روح المانی ذکر کوي الله اکبر هذا بهتان عظیم خازم ذکر کوي لا يصح ما نقله الاخباريون لا يصح ما نقله الاخباريون صحیح نه دی هغه چې قصاګو خلکو نقل کړي راوي نه دی صحیح خازن وی مدارک وی فمن اباطیل اليهود فیض الباری وی سالورم جلد سلوختم صفا فكله كذب عظیم لا اصل له قرطبی وی دا صحیح نه ده سمرقندی وی لا یصح صحیح نه ده قاسمی وی دا صحیح نه ده وی وهذه كلها خرافات موضوعه مكذوبه لم يصح اسنادها قط سندونه صحیح نه دي دا روایت صحیح نه دي غلطه خبره دا آیات معنا صدا صحیح معنا یو کوم ولقد فتنا سليمان یقینا ازمی حکمنگا سلیمان علیہ السلام باندې والقینا علی کرسی جسدن ثم اناب چې سلیمان یو معنا کوي چې سلیمان علیہ السلام وی مخ کې د آسانو د جنگ د مال ذکر شو نو سوي چې ارمال فوج پکار دی څه پکار دی فوج سلبی بیان وی چې زبانن شپه ټولو سره ملاویګم پیغمبر له الله جنتی پیغمبري طاقت ورکړي ان زبر ټولو سره ملاویګم داغه نو مال الله یو زیرا کوي او اصل مجاهدین با زما بخپل دستې خپل فوج بمی په زبان مبارک ان شاء الله رانغلل په جب مبارک ان شاء الله رانغلل ان شاء الله ایشو کال پس دی وی بی بچو شو غوم نیمګړه غونته القینا علی کرسیه جسدن نیمګړه بچو شو ثم اناب سلیمان علیہ السلام الله ته واپس شو چې زما په خلی ان شاء الله نور اغلی دار دیو جنو نشو دا ذکر کې نیلوس ابراهیم الله فرمایي چې دا خبره په خپل ځای صحیح ده د سلیمان علیہ السلام د واقعاتونو یو واقعه د بخاری څخه ذکر کړی ده خو تفسیر د آیات کریمه نه دی د دې آیات تفسیر نه دی هغه فرمایي چې د آیات تفسیر دا دی سلیمان علیہ السلام په ملکی حالاتو ډیر پریشان و په ملکی حالاتو سو ډیر پریشان و يهود سازشی قومو او ډیر سازشونه وکول ډیر زیات سازشونه وکول بهرم سازشونه او په ملک دنم سو سازشونه بهرم سازشونه او په ملک دنم سازشونه سلیمان علیہ السلام د سازشونو سوچونو انتهایی پریشان شو ډیر زیات کمزور شو دور بیمار شو بس د خوځیدونو القینا علی کرسیه جسدن او غرزو مونږ دی سلیمان لرا په تخت د باندې او تشه جوسا ثم انا بیا په الله رحم کو او صحت خپل ځای لراغه واپس شو رجاء الی حال صحته وګوره د مملکت د فکر او د سوچ د وجنه سلیمان علیہ السلام باندې ازمیخ راغلو ډیر بیمار شو الله رب العزت ول بیا صحت سکو نصیب پوښی درې مدادا چې د دو په کمانډرانو کې او په نایبانو کې زنو ځایونو ته گورنران لګلو پای کې زنو خلکو بغاوت کو تی طاووس نومي او سو او هغه څه کړو بغاوت کړو بغاوت په یو ځای باندې قبضه کړو چې دا زما حکومت ته دې ځای باندې زما سره حکومت ته او دا ځای به زمای نه یو ناشنا سړی بیکار سړی په حکومت باندې څه کړو